صحابي چې بنا جوړه شو رسول الله مبارک به داسې لاړې راواغېشتې خپلې شخو خولې مبارکې نه او په ځمکه به یې راخ کې او د مریض په تندي به یې داسې کش ورکړو څه به یې بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفي سقيمنا بإذن ربنا خوري دا مدينه لاړې زما د مریض په تندي راکاږم شفا به څوک ورکوي جبریل علیه السلام راغی حضور پاک ته وی دا موم دی بخاری کې غټ کتاب دی کتاب الطب والرقیٰ بسم الله یرقیک من کل داء یؤذیک الله یشفیک دا خدای په نوم دی دا موم د هر مرض نه دا موم خو شفا به څوک درکوي الله عقیده بلې دی رونو چې څوک ناجوړه شي نو هغې دپاره به یو څو کاره کوي یو به دم اچوي دا دم د خولې څه بړاس نه دی دا یو شکل دی خو مونږ ته ښکاري نه د قیامت په ورځ به دا مونږ ته ښکاري نو چې تا دم چوف نارې کړې نو دا چې کم شکل د خولې نه سته ووت خو تا ته نه ښکاري دا د مساماتو کې دا خوله چې پرې وځي په دې کې وردن نه شي د دې مساماتو په ذریعه نو وینې سره ګډ شي نو د مرض دی ته خدای پاک ورسوي حضور پاک کړي دمونه جبریل علیه السلام کړي صحابو کړي دي دا ثابته شوه خبره یو به دم کوي یقین به دی چې جوړونکی الله دی دویم به څه کوي صدقه به کوي الصدقة ترد البلاء صدقې سره مصیبت خدای ختمی بعضې وخت کې الله خفه شوي سړی یې ناجوړه کړي الصدقة تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار صدقه د خدای غصه داسې ختمی لکه اوبه چې اور ختمی دویم به صدقه کوي دریم به څه کوي دریم که کور کې بیماری ډېرې د قرآن شریف ختم کوي پخوا به دا خلک د مشرانو علما راوغوښتل طالبان به یې راوغوښتل او په کور کې به یې د برکت دپاره ختم وکړه اوس د خلکو نه هغه برکتونه ختم شوي دي کور کې ختم کوي او څلورم به علاج کوي علاج هم سنت دی حضور پاک مبارک په خپل هغه زمانه کې چې کوم علاج و نو هغې کړي دي او صحابو ته یې ویلي دي لکه کلونجي خولې ده وی کلونجی کې به د مرګ نه او د بوډاپې نه چې مرګ پې نه ختمېږي او بوډاوالي پې نه ختمېږي سړی ځوانېږي نه د هر مرض علاج دی کلونجي ښه شی زمونږ خلک یې پخوا کیمانو به مستقل په هرو دارو کې کلونجي استعمالوله اوس یې څوک نه استعمالوي کاله دانه ورته وایي کلونجي ورته تاسو وایي عرب ورته حبة السودا وایي شونیزم ورته وایي داسې نور هم څیزونه شته چې هغه د بیمارو دپاره علاج نو څلور کاره به کوې ښه څه دي څه مې وویل ته یو دم دویم څه صدقه دریم څه د قرآن شریف ختم او څلورم به څه کوې علاج به کوې خو دا ټول به تاسو سبب ګڼئ وایې به چې جوړونکی الله دی